أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. صدق الله العلي العظيم. موږ سورة الحجر وایي، په هغه کې په تېرو آیتو کې چې کوم معاندین و منکرین و د هغو ضد و هټ درمي الله سبحانه وتعالی څه کړی بیان کړی و. په دا اوس آیتو کې الله سبحانه وتعالی د الله سبحانه وتعالی د وجود، د توحید، د علم، د قدرت او په مځکو په اسمانو کې او د مځکې د اسمانو په منځ کې الله سبحانه وتعالی کوم مخلوقات پیدا کړي دي، د دې داسې تفصیل بیانوي، په داسې وضاحت سره بیانوي چې معمولي قدر سوچ و فکر عقل انسان ولري نو هغه د الله سبحانه وتعالی د وحدانیت قایله کېږي، هغه د الله د وجود څه کېږي قایله کېږي، هغه د علم او د الله سبحانه وتعالی د قدرت څه کېږي قایله کېږي. نو الله سبحانه وتعالی بیانوي چې ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. په تحقیق سره موږ ګرځولي دي په اسمان کې بروج موږ ګرځولي دي. بروج څه مراد مفسرین د دې مختلف توجیحات څه کړي بیان کړي دي چې دا د بروج څه مراد د سپوږمۍ او د لمر څه دي مقامات دي. بعض خلک وایي د فرشتو لپاره الله سبحانه وتعالی قلعې څه کړي دي په اسمانو کې څه کړي دي تعمیر کړي دي. بعضې مفسرین وایي چې دا آیت د متشابهات څخه دی، د دې په اصل معنا او مفهوم باندې الله سبحانه وتعالی څه دی خبره دی. یا الله سبحانه وتعالی ښایسته ښایسته توري نجوم څه کړي دي په اسمانو کې څه کړي دي ګرځولي دي. نو ولقد جعلنا في السماء بروجا ګرځولي دي الله سبحانه وتعالی په اسمانو کې ستوري یا د ملایکو مقامات یا د لمر او د سپوږمۍ منزلونه الله پاک څه کړي دي مقرر کړي دي. او الله پاک وایي وزیناها للناظرین، د اسمان موږ ښایسته ګرځولی دی د کتلو والا دپاره. نو مخته الله سبحانه وتعالی بیانوي چې وحفظناها من كل شیطان رجیم، چې د عالم ملکوت د فرشتو چې کوم عالم دی الله سبحانه وتعالی عالم سما دی، هغه موږ د شیطانانو څخه د هغه شیطانان چې هغه ترټل سوي دي د هغو څخه موږ څه کړي دي محفوظه کړي دي. نو الله سبحانه وتعالی درې داسې مخلوقات پیدا کړي دي چې هغه موږ سلف کانشیس ورته وایي. څه ورته وایي؟ سلف کانشیس، چې همدې ذاتي څه لري، شعور لري، څه لري، آګاهي لري، په ځان دي څه دي خبر دي. د هغو څخه اولنی الله سبحانه وتعالی مخلوق چې پیدا کړي دي هغه فرشتې دي. دویم چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي هغه جنات دي. دریم چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي هغه څه دي انسان دی. فرشتې هغه سلف کانشیس دي، جنات څه دي سلف کانشیس دي، او د هغه سره تیر انسان ته الله سبحانه وتعالی عقل تعقل ورکړی دی او ذاتي شعور او آګاهي الله سبحانه وتعالی ته څه کړې ده ورنصیب کړې ده. نو اول مخلوق چې الله پیدا کړی دي فرشتې پیدا کړي، دویم مخلوق چې پیدا کړي دي جنات پیدا کړي، دریم مخلوق چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي هغه انسانان پیدا کړي دي. البته د انسانانو ارواح الله سبحانه وتعالی د فرشتو سره څه کړي پیدا کړي دي. په عالم ارواح کې د فرشتو سره څه کړي دي پیدا کړي دي، لیکن وجود الله سبحانه وتعالی وروسته څه کړي دي انسانانو ته ورکړي دي. نو وحفظناها من كل شیطان رجیم، لکه فرشتې الله سبحانه وتعالی د نور څخه پیدا کړي دي او جنات د اور څخه کړي دي پیدا کړي دي. د دې په مقابله کې انسان د یو ثقیله شي څخه پیدا کړي چې هغه څه ده خاوره ده. انسان کې دومره پورتي نشته چې د اسمانو ته څه وخیږي. د مقابله کې په جنات کې پورتي شته، هغه مخفي صلاحیتونه تر انسان څه دي زیات دي. او اسمانو ته یې څه کوی شي ورتلی شي رسایي کوی شي. اسمان که لوړ سفر کوي دغه دپاره به دی څه کوي میزایلز و مختلف میډیم به یې د سره د ټکنالوژي کار به دی اخلي بیا یې لوړ خطی شي. فرشت جنات چې دي په اسماني څه خطی شي په اساني اسمانونه څه کیدی شي خطی شي. لیکن الله سبحانه وتعالی د جنات څخه اسمان څه کړی محفوظه کړی دی. وحفظناها الله پاک یې موږ محفوظه کړی دي من کل شیطان، د هر شیطان څخه رجیم چې هغه سوی دی ترټل سوی دی. یعنې شیطان یو وخت د فرشتو سره په اسمانو کې و، بیا چې تخلیق آدم علیه السلام واقع پیښ شوله چې د هغه د شیطان د بهکاوي د وجې الله سبحانه وتعالی آدم و حوا علیهم السلام مځکې ته څوک راشوه کړو، بس الله سبحانه وتعالی پر شیطان باندې هم څه ولګول پابندي ولګول. شیطان هم چیرې نشي ختلی اسمانونه نشي ختلی.
بلکې د نبي علیه الصلاة والسلام د نبوت او د وحي آغاز چې کېدی الله سبحانه وتعالی یو بل بندوبست وکړي مخکې آیاتو کې راځي فاتبعه شهاب مبین. بیا الله سبحانه وتعالی دا چې شیطانان به کوشش کوي چې پر طریقه د طریقو اسمان ته څه سي عالم ملکوت ته ورنږدې سي او د امور غیبیه باندې ځان څه کړي خبر کړي. بیا د لاندې پر مځکه باندې چې د دې کوم دغه موجود دي ساحر و کاهن و دا خلک موجود دي په هغه باندې څه کړي د اسمان په یوه خبرې تر غوږه سي تر دې پورې څه کړي راورسي. د هغه څه الله سبحانه وتعالی د اسمانو څه وکړي د شیطان څخه څه وکړي حفاظت وکړي. نو حفظناها من كل شیطان رجیم الله پاک وایي موږ محفوظه کړي د اسمان من كل شیطان د هر شیطان څخه رجیم چې هغه څه سوی دی ترټل سوی دی. الا ماشاءالله یوه خبره دی تر غوږه څه راورسي الا من استرق السمع مګر په غلا باندې که د یو خبره څه کړي واوري فاتبعه شهاب مبین د هغه دپاره هم په دې پسې راستول کېږي لمبه د اور ښکاره په دې پسې کېږي راستول کېږي. یعنې دې سره پاک دا صلاحیت واخیستی چې دې اسمانونو له څه شي یعنې د وحي د حفاظت الله سبحانه وتعالی خصوصي بندوبست وکړي چې الله سبحانه وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحي کول د شیطانو د شیاطین د جنات اسمانونو چې محمد رفت هغه هم الله سبحانه وتعالی څه کوي ورختم کوي. د هغه لپاره فاتبعه شهاب مبین دې په امور غیبیه باندې خبرېدی نیسي. که دوی کوشش کوي عالم ملکوت د ورنږدې کېدو نو فاتبعه شهاب مبین الله سبحانه وتعالی د اسمانو څخه په دې پسې شهاب هغه لمبه ته ویل کېږي په دې پسې څه کړي راواستوي. و د شهاب ثاقب چې موږ ورته وایو د شهاب ثاقب ساینسي توجیه هم کېدی شي چې مطلب د آفتاب د تمازت د وجې په مځکه کې بخارات څه پورته شي هغه بخارات د اسمان د بخارات سره څه ټکراو شي دغه څه پیدا شي لوړنګه پیدا شي دا یې ساینسي طبي وجه هم کېدی شي. لیکن الله سبحانه وتعالی د شهاب ثاقب څخه یو بل کار هم واخیستی چې دې په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالی شیاطین څه کوي لکه یو میزایل چې هغه دښمن باندې څه کېږي فایر کېږي دښمن عزایم په هغه باندې په خاورو سره څه کېږي ملاویږي. دارنګه شیاطین چې کله اراده وکړي چې د اسمانه څخه د عالم ملکوت څخه د امور غیبیه څخه یو خبره څه کړي د غلا کېدو کوشش وکړي فاتبعه شهاب مبین الله پاک اول د عالم ملکوت اسمان محفوظه کړی شیاطین هلته تللی نه شي د هغه ځای دې راوترټل شو که دوی کوشش وکړي فاتبعه شهاب مبین بیا الله سبحانه وتعالی د اور لمبه په دې پسې کوي ښکاره د اور لمبه په دې پسې کوي راستوي چې هغه ته شهاب ثاقب ویل کېږي. والارض مددناها اوس الله سبحانه وتعالی د خپل علم د خپل قدرت نور واضح حکمتونه څه کوي بیانوي. والارض مددناها د مځکه الله پاک ما څه کړې ده موږ غوړولې ده او بیا هم د مځکې ته د غرو په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالی څه وایي چې موږ استحکام ورکړی دی. والقینا فیها رواسیه بیا هم پر دې باندې څه اچولي میخونه اچولي د غرو په شکل کې او خلدنا وانبتنا فیها من كل شیء موزون الله پاک په دې کې موږ نباتات درختي میوې مختلف شیان څه کړي دي رشد کړي دي من كل شیء د هر شي موزون په یو خاص اندازه سره. اوس که د الله سبحانه وتعالی د سبزیانې څه میوې د هغه پیداوار زیات کړی وي دومره زیات کړی وي بیا زموږ لپاره هغه به خرابېدو بوی به کوي هغه تر ځای رسول زموږ لپاره څه وایي ګران وایي. الله سبحانه وتعالی چې انساني څونه ضرورت دی هغه مطابق الله سبحانه وتعالی په یو خاص میزان سره په خاص حساب سره د انسان دپاره میوې سبزیانې ترکاریانې څه کوي هغه رشنې کوي. وانبتنا فیها الله پاک یې موږ رشنه کړي دي په دې مځکه کې من كل شیء د هر شي موزون په خاص اندازه سره. وجعلنا لكم فيها معايش خالدانه چې الله سبحانه وتعالی سبزي میوې د شان انسان لپاره څه کړي دي راشنه کړي دي د انسان لپاره الله سبحانه وتعالی په مځکه کې د معاش څه کړي دي بندوبست کړي د روزګار څه کړي بندوبست کړي د روزګار داسې بندوبست کړي دي چې د الله سبحانه وتعالی په نظام کې انسان څه نه کوي مداخلت نه کوي استحسان نه کوي یو انسان هم د غربت څه نشي کېدلی د افلاس ښکار کېدی نشي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله پاک په مځکه باندې چاره دابه پیدا شوې ده د هغه روزي د الله سبحانه وتعالی په ذمه ده الا على الله رزقها هغه له الله سبحانه وتعالی څه ورسوي رزق ورسوي. مثال د روبوټ مالتیس چې کوم تصورات نظریات چې انساني آبادي به څه شي ډېر انساني آبادي د ډېرېدو بعد به انساني وسایل څه شي
هغه کم سي. نو انبتنا فيها من كل شيء موزون. الله پاک هر شي موږ په څه کړی په اندازه پیدا کړی دي. وجعلنا لكم فيها معاش. په دنیا کې څه لپاره ما څه پیدا کړي چې د معاش د روزګار ما څه کړی دي بندوبست کړی. په هغه کې که تفاوت راځي که عدم مساوات راځي د هغه وجه انساني مداخلت دی. وسایل څه دي؟ وسایلو په رواني ده د قلت و د افلاس د غربت وجه. مثال که دوی سوچ وکړي د افریقا ده، افریقا د منرالز هم ډکه ده، د بارانونو تر ګردنیا زیات دلته په افریقا کې کېږي، زرخیزي هم دلته څه ده زیاته ده، معدنیات هم دلته شته، لیکن افریقا د لوږې څه کېږي مړه کېږي. د هغه سبب څه دی چې استحصالي سامراجي طاقتونه تر نن ورځې پورې افریقا دوی څه ته نه ده پرېښې و ازادۍ ته دوی نه ده پرېښې. د خپلو وسایل بروی کار راوستو ته دوی څه کړې ده نه ده پرېښې. که پرېږدي افریقا به دنیا تر ګردو خوشحال ترینه څه وایي خطه او ځکه به وایي بریاظم به وایي. وجعلنا لکم فیها معاش. الله پاک وایي په دا مځکه کې ما څه لپاره څه ګرځولي د روزګار ذرایع ما ګرځولي دي. الله پاک وایي زه خالي ته روزګار نه در کوم، هغه چا ته م روزګار ورکوم چې هغه ته بظاهره څه اندازه خدای شي دې ته خو موږ څه ورکوو روزي ورکوو. روزي ورکول والا څوک هغه الله سبحانه وتعالی. لکه په کورو کې زموږ سره پالتو جانور څه کېږي اوسېږي، زموږ سره د چا روزي څه تړلې نه الله موږ ته هم روزي راکوي، زموږ په ذریعه په سبب هغه ته هم څه کوي ورکوي. ومن لستم له برزق. الله پاک تی هغو ته هم د روزي ورکولو والا نه یاست. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. په تېره صدۍ کې انسان په دا خبر شو چې دا بکټریا یا وایرس دا څه دی مخلوق دی، دا ژوندی شی دی، دا د ناجوړۍ څه جوړېږي، دا خپله جان ته یو دنیا ده، دا د مختلفو امراضو نه جوړېږي څه جوړېږي سبب جوړېږي. نو په کائنات کې به څومره رازونه یې په هغه باندې هغه ادراک د ساینسي پرمختګ باوجوده تر اوسه انسان نه دی کړی. دلته الله سبحانه وتعالی صرف د اوبو نظام ذکر کوي چې دا تریخ سمندر د دې څخه الله سبحانه وتعالی باب پورته کوي د هواو په شکل کې، او هغه هوا بیا دا باب تر وریځې رسوي، وریځې بیا د هواوې څه کوي وړي چیرې چیرې د انسانانو څه ضرورت دي تر هغو پورې څه ورسوي اوبه ورسوي. د اوبه د رسېدو وروسته د سټوریج انسان ته ضرورت یخي د غرو غټ غټ سورونه پر هغه باندې د واورې په شکل کې الله سبحانه وتعالی څه کړي د ګلیشیر په شکل کې څه کړي منجمد کړي محفوظ کړي. بیا د زرو کلو دپاره په هر ګرمۍ کې څوکه څوکه دې څخه هغه ویلیږي، بیا انسان ته تازه تازه اوبه څه کېږي رسېږي. انتې اندازه ولګوي د کراچي د سمندر څخه الله سبحانه وتعالی اوبه پر ګرد پاکستان ورایي شمالي لکجا تر ګلګته پورې هلته د واورو په شکل کې برته پر غرو څه کړي هغه کې د هغه ځای څخه د دریای سیند په شکل کې د اوبه برته څه دي روانې دي د ګرد پاکستان دا څه کوي ډیمو له هم ځي کورو له هم ځي مځکې هم څه کوي مطلب څه لپاره کیتیو باغونو امونو کیلیو هر څه کوي سیرابوي. هغه خالي د اوبو تر اوبو قیمتي شی د اوبو د کم خاوره ځان سره راوړي چې پکې کم منرلز دي مطلب ډېر لاکې داسې دي هغه کس د کاش څه نه قابل نه د کاش قابل چې جوړي هغه خاورې جوړي هغه اوبه جوړي هغه منرلز جوړي د غرو سره د اوبو ځان سره څه کړي راوړي هغه د انبارو تر هر څه زیات قیمتي. او بیا دغه اوبه الله سبحانه وتعالی برته په سمندر څه کوي ګډوي د سمندر څخه ترخې اوبه تللي دي د سمندر د اوبو انسان څه نشي کولی څکه نشي کولی یو غوړپ هم نشي څښلی نه په هغه باندې انسان څه کېږي سیرابه کېږي د هغه او په هغه کې هم د الله حکمتونه څه دي که د سمندر اوبو کې د معدنیات نمکیات زیات نه وای په دې کې د الله سبحانه وتعالی د کروړو مخلوقات څه کېږي غټ غټ مخلوقات وسیږي هغه کې مړه کېږي د هغه په مړه کېدو سره اوبه څه کېدی شي آلوده کېدی شوې اوس هغه کې مړه شي هغه نمکیات پکښې دي هغه آلودګي څه کړي ختم کړي. انسانانو د کارخانو در سمرداري اوبه په سمندر باندې څه کېږي ګډېږي د سمندر د نمکیات د وجې سمندر متعفن نه کېږي نه د هغه څه بوی څه کېږي نه ولاړېږي. لیکن دغه اوبه الله سبحانه وتعالی چې د باب په ذریعه پورته کړي پر موږ یې وري بیا د خوږو اوبو په شکل کې څه کړي وري. نو ارسلنا الرياح لواقحه الله پاک وایي خالي موږ مځکه نه ده هواره کړې پر دې مې خالص غرونه څه لپاره څه کړي دي نه دي درولي
په دې کښې دپاره د نباتاتو د معاش بندوبست مو نه دی کړی. الله پاک یو ارسلنا الریاح لواقحه، الله پاک موږ راستولي دي هغه هواوي چې هغه بیا څه وزني د اوبو څه ډکي. فانزلنا من السماء ماء، بیا مو نازل کړي دي اسمانه څخه د اوبو په شکل کې. فاسقیناکموه، موږ څه کړي، موږ تی څه کړي یاست، په اوبو کړي یاست. وما انتم له بخازنین، بیا خالي په اوبو کړي نه یاست، تی د اوبو جمع کوئ نسي. باران دی وسو تیر سو، د اوبه مبدأ حیات دی، د انسان ژوند د چی سره تړلی دی، جها پانی وها زندگی. چیرې اوبه هلته څه ژوند دي. او اوبه باران اوس پر انسان باندې څه سوې، تېرې سوې. د اوبو الله پاک دی نظام جوړ کړی دی چې په نظام کې انسان سوچ وکړي. بس د الله سبحانه وتعالی د وجود، د الله د وحدانیت، د الله د علم، د قدرت انسان څه سي قایله سي. دا اوبه چې خالي راغلي وای، دا بهېدلي وای، دا تېرې سوي وای، انسان څه نشي کولی، استفاده نشي کولی. وما انتم له بخازنین، الله پاک ته دا قدرت طاقت نه لري چې دا اوبه ته څه کړي، خزانه کوي، د خپل ضرورت لپاره څه کړي، محفوظه کړي. دا د الله نظام دی. کراچي د سمندر څخه بوتې د ګلګت پر غرو پر تا څه کړي، اورولې هلته تا دپاره څه کړي، منجمده کړي. د هغو غرو څخه د مځکې تیله دا څه سي ولاړې سي، د مځکې په تې کې د رګو په شکل کې دا څه کېږي، بهیږي. او دلته د نیرو په شکل کې څه کېږي، بهیږي. نو الله پاک ته دا قدرت نه درلود چې دا اوبه ته څه کړي وای، محفوظه کړي وي. انتم له بخازنین، دا ته څه نشي کولی، خزانه کوئ هم نه سوې، محفوظه کوئ هم نه سوې. خالي مطلب جدید ساینس و جدید تحقیقات به دا ثابته کړل چې د هواو سره خالي د اوبو نظام نه دی تړلی. د دې سره مثال د نباتاتو او د شنګشتي یو پوره نظام الله سبحانه وتعالی څه کړی دی، تړلی دی. مثلا دا پولن ګرین چې ورته وایي، چې دا هواوي چلیږي، هواوي ځان سره یو ځای له بل ځای له څه وړي، تخمونه وړي. تخمونه پر مختلفو علاقو خطو کې برته څه کېږي، راشنه کېږي. مطلب د شنګشتي د هواو دا پوره څه سته، پوره نظام، پوره څه سته تعلق سته. ډېر داسې نظامونه سته چې هغه به انسان ډېر ناوخته څه کوي، ځان به په هغه باندې څه کوي، خبرې د هغه به څه کوي، آګاه کوي به، ایکسپلور کوي به. وما انتم له بخازنین، ته څه نسو کولی، دا محفوظه کوي هم نسوي دا اوبه. وانا لنحن نحيي ونميت، درې ضمیر الله سبحانه وتعالی څه کوي، صیغې د متکلم پر وضع ذکر کوي، تاکید دپاره چې موږ زه هغه ذات یم چې موږ ژوندي کوو، ژوند موږ په لاس کې دی، ونميت، او مرګ موږ څه کوو، تاریکو. ونحن الوارثون، او د دا کائنات اخري وارثان هغه هم څوک دي، الله پاک یې موږ خپله. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. نو په کائنات کې دوه نظام دي، یو تشریعي نظام دی، دویم څه دی، تکویني نظام دی. په دې آیتو کې الله سبحانه وتعالی تکویني نظام څه ذکر کوي، پوره تفصیل ذکر کوي. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الله پاک وایي چې موږ ته معلوم دي چې هغه پیشقدمي کول ولا څوک دي، ولقد علمنا المستأخرين، موږ ته معلوم دي چې څوک شاته پاتې کېږي هغه څوک دي. د دې مفسرین مختلف توجیهات څه کړي، بیان کړي دي. مستقدمین څه مراد هغه خلک دي چې څوک تېر سو، مړه سو، وفات سو، په دا باندې مولا څه دی خبر دی. مستأخرین څه مراد څوک را روان دي، برته به څه کوي، ژوند کوي، په دې باندې مولا سبحانه وتعالی څه دی خبر دی. مستقدمین څه مراد هغه چې په اسلام کې چا اولیت اختیار کړی، اول اسلام راوړی، اول جهاد کړی، هغه چې مراد دي. مستأخرین څه مراد هغه دي چې هغه د اسلام جهاد څخه څو وروسته مشرف سو، یا خدای دې نه کړي ګسسوس جنې محرومه سو. او د هغه نه مستقدمین څه مراد اهل طاعات دي چې په نیکۍ باندې څه کوي، سبقت کوي. مستأخرین څه مراد اهل معصیت دي. یا بعضې خلک دا وایي چې مثلا هغه امام قرطبي رحمه الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې دا صف اول چې په هغه کې څوک څه کوي، په جماعت سره لمونځ کوي، یا اذان چې د دې په ثواب باندې څوک څه خبر سي، نو هر سړی به څه کوي، سبقت به کوي چې د اذان ما کړی وای. هر سړی به څه کوي، سبقت کوي چې د صف اول کې ما لمونځ ادا کړی وای. که په صف اول کې د لمانځه ګنجایش نه وای، یا باقاعده دې څه کړی وای، قرآن اندازي به پر دې باندې څه کولی، که د دې په ثوابو باندې څه خبر سي.
ولقد علمنا المستقدمين منكم الله وایي موږ علم لرو المستقدمین منکم چې په دې کې پیشقدمي کوو دوه څوک دي ولقد علمنا المستأخرین او په دې باندې موږ علم لرو چې چا شاته پاتې کېدو والا هغه څوک دي وإن ربك هو يحشرهم ستا رب هغه رب دی چې هغه اهل طاعت اهل معصیت تا ګرد د محشر په میدان کې به څه کوي راجمع کوي انه حکیم الله سبحانه وتعالی د حکمت والا ذات علیم د ډېر زیات علم والا ذات هغه د الله سبحانه وتعالی څه دی هغه ذات دی الله تعالی دې ماته تاسو ټول د ویلو او د متفق